اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا الخیام نیوز خانپور لویر دیر دا افتتاح د غونډې باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه کو، نو منصور ته دعوت ورکوم چې راشي او تلاوت کلام پاک پیش کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. دا الخیام نیوز لویر دیر د باقاعده افتتاح لپاره زه مولانا برهان الدین چترالی، وی سی ناظم کلیم الله صاحب او قاری رضوان الله صاحب او د کلی ګڼ شمېر تعداد ځوانانو له بلنه ورکوم چې راشي او د دې الخیام نیوز لویر دیر باقاعده افتتاح وکړي. خدای زموږ د هغو مقصد دربارې کې قبول او منظور وګرځي. الله خدای راپوش د دې کورونه د دې ځای لپاره د خیر او د هدایت سبب ګرځي. الله تعالی زموږ بین کې مینه محبت اتفاق او اتحاد هر یو عمل خپل درجه سبب وګرځي. الله څومره مسلمانان د دې خدمتونو کوي فرض شوقو کې الله دې کامل کړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ اظهار الله او د هغه ټول ټیم الخیام چینل هغوی مبارکباد ورکوو په دې پروګرام او په دې تقریب باندې، او د هغو سره خپل دعاګانې شامل کوو چې هغوی د خپل کار مخ په وړاندې بوځي. او اصل کې زما درخواست به دوی ته دی د میډیا د قوم او د ملت او خصوصا د دین اسلام په ترقۍ کې ډېر اهم کردار دی چې دوی هغه خپل کردار هغه شان ته ورسوي څنګه چې د پاکستان په ازادۍ کې او تر اوسه پورې د پاکستان په ترقۍ کې میډیا خپل کوم کردار ادا کړی دی، هغه شان خپل په صحیح طریقه باندې خپل کردار ادا کړي او د ملک او د ملت او د دین اسلام د ترقۍ هیڅ یو لمحه او هیڅ یو ګړی دوی ضایع نه کړي، هغه کې خپل خدمت دوی سره انجام کړي. یو ځل بیا زه دوی له مبارکباد ورکوم په دې سلسله باندې. دا مهال را سره د چکدر رهبر نایب صدر سیاسي رهنما ثناء الله خان وکټ ولاړ دی، د هغوی نه د الخیام نیوز چینل مبارک تپوس کو پروګرام کې تاسو ول شکریہ. څنګه چې تاسو په علم کې دا چې په خانپور کې د سوشل میډیا باندې د الخیام نیوز چینل پرانیسته شوی ده، نو د ځوانانو دې اقدام ته په کوم نظر ګورئ؟ دا ډېر ښه اقدام دی او الله پاک زموږ په دې علاقه کې داسې ښه ځوانان او ډېر قابل او باصلاحیته ځوانان پیدا کړي دي، او د نوجوان کل چې کوم دی نو دا صلاحیتونه موږ ډېر فایدهمند دي او ډېر ښه ګټې وړ دي. نو زموږ د حوصله افزایي زموږ له پکار ده او دا ډېر ښه د علاقې مسایل او ډېر د علاقې کوم پروګرامونه د نوجوانانو په حقله سره چې نو دا به ډېر ښه اجاګر کوي او ډېر ښه کردار به ادا کوي انشاءالله. ډېره مننه. څنګه چې ستاسو ته په علم کې دا چې نور په سوشل میډیا باندې خو نور هم بلا چینلې دي، خو الخیام نیوز یو خپل ښکاروي لري چې زموږ د علاقې کم پازیټیو اکټیویټیز دي، مثبت سرګرمیانې دي چې هغه خلکو ته اجاګر شي، بل چې کوم اسلامي خصوصا زموږ پریفرنس به اسلامي پروګرامونه هغې له کوریج ورکول دي. نو ستاسو څه خیال دی چې الخیام نیوز چینل به په خپل دې میشن کې کامیاب شي؟ انشاءالله خامخا به کامیابېږي، ځکه چې کوم د دې چینل سره تعلق لرونکي کوم نوجوانان دي نو هغه ښه د اسلام باندې مین دي او ښه د دې علاقې ښه د دین په لحاظ سره ډېر ښه نوم دی، او انشاءالله چې په دې کې به دوی ډېر ښه کردار ادا کړي او ډېر ښه کامیابۍ سره به مخکې روان وي. بسم الله الرحمن الرحیم. الخیام نیوز چینل خیام باندې په هغې په شروع کولو باندې زه د الخیام نیوز ډایرکټر ته د هغې ملګرو ته زه ډېر زیات مبارکي ورکوم او دا ورته ډاډ ورکوم چې انشاءالله ستاسو دا کوشش ستاسو دا انشاءالله دا ضایع نه وي او دا به زموږ د علاقې مسلې زموږ دلته چې کوم پروګرامات کېږي هغه که سماجي وي که مذهبي وي انشاءالله هغه ټورنمنټ کېږي، هغه که زموږ د خانپور فلاحي تنظیم زموږ د سیول ډیفنس پروګرامات دي، که داسې نور پروګرامات دي چې هغه د علاقې د خیر ښېګړې پروګرامونه هغې له به تاسو کوریج ورکوو انشاءالله، او هغې هغه اواز به زموږ د بهر دنیا ملګرو ته رسوئ. تاسو ډېره مننه. بل الخیام نیوز چینل ته به زه دا یو درخواست کوم چې په سوشل میډیا انتهایي ډېرې زیاتې چینلې جوړې شوي دي او مختلف خلک یې د مختلفو مقاصدو لپاره استعمالوي،
نو زه به ورته دا وایم چې دا خپل پروګرام محدود وساتي، په محدوده علاقه کې خپل کار کوي، نو انشاءالله چې دوی پروګرام به ډېر زیات دا وخت را سره د ویلیج کونسل خانپور چیرمن جناب کلیم الله صاحب ولاړ دی، د هغوی نه د الخیام نیوز ډېر لوړ په باره کې پوښتنه کوو. ناظم صاحب پروګرام ته تکلی وایي. ډېره مننه جي. ناظم صاحب څنګه تاسو ته پته ده چې په خانپور کې د الخیام نیوز ډېر لوړ پرانیسته شوي ده، نو دې اقدام ته په کوم نظر ګورئ؟ دې ته موږ ډېر په نظر باندې ګورو او د دې نه امید ساتو چې دا چینل به د دې علاقې د خیر ښېګړې او د اسلام د سربلندۍ دپاره کار کوي او چې کوم د میډیا کردار دی نو مثبت کردار به ادا کوي او د دې علاقې چې کومې مسلې دي هغه به نورو خلکو ته رسوي او مشران به د دې نه خبروي. ډېره ښه ده. ناظم صاحب میډیا په سوشل میډیا دور دی، نورې چینلې هم شته بله، خو الخیام یو خپل ویژن لري، یو کولا ویژن لري چې مثبت اکټیویټیز له او اسلامي پروګرامونو له کوریج ورکول. نو ستاسو په خیال به الخیام نیوز په دغه خپل میشن کې کامیاب شي؟ انشاءالله دا به ځکه کامیابېږي چې دې سره به د علماو مشرانو او د دې علاقې د بزرګانو دعاګانې شاملې، ځکه چې یو کار د دوی نیک نیت شروع کړی او د ادارې دپاره جوړه کړی چې دلته داسې یو اسلامي چینل نشته چې کوم په مدرسو کې پروګرامونه کېږي، کوم د ختم قرآن پروګرامونه کېږي او داسې نور دلته چې کوم د لوبو او دغه پروګرامونه کېږي هغې دلته په میډیا زموږ د علاقې څوک خاص نه و چې دوی رسوي. انشاءالله دوی ته به ډېر ښه کوریج میلاویږي. او دا کوم پروګرام چې دی منتخب کړی دی الخیام په نوم باندې، نو دیو ته زه مبارکباد ورکوم یا د هغه ملګرو ته، او دعا به ورته دا کوو چې الله پاک د دې کلي علاقې دپاره دا د خیر او د هدایت سبب وګرځو، او دا دعا به ورله غواړو او د دې خبرې دعوت هم ورکوو چې خصوصا د دین اسلام په نوم باندې دا ملګري راجمع شوي دې ځای کې دا غونډه جوړه، نو الله رب العزت په دربار عالی کې دعا ګو ده چې دا د دې علاقې د دې وطن دپاره د خیر او د هدایت سبب الله وګرځي، او بیا دې ټول ملګرو ته مبارکباد. جانبخ حوالدار صاحب را سره دا مهال ولاړ دی، د هغوی نه د الخیام نیوز چینل متعلق تپوس کوو. جانبخ صاحب ستړي نه شي. السلام علیکم. جانبخ صاحب څنګه چې ستاسو په علم کې ده چې په خانپور کې د الخیام نیوز چینل پرانیسته شوي ده، نو دې اقدام ته په کوم نظر ګورئ؟ دا الخیام نیوز کوم چینل چې دوی افتتاح کړی دی دا ډېر یو ښه اقدام دی. زموږ په دې علاقه باندې چې کوم داسې پروګرامات کوو نو د هغې به داسې د عید مطلع کولو لپاره د خلکو د اطلاع د خپرولو لپاره څه داسې خاص انتظام نه و، نو دا یو ډېر ښه اقدام دی او زه دوی ته مبارکبادي پېښ کوم چې دوی چینل افتتاح وکړه او چې زموږ نه څونه کېدی که موږ به ورسره خپل تعاون برقرار ساتو انشاءالله. السلام علیکم. زه د خپل طرف نه اظهار الله له او د هغو ټولو ملګرو له د الخیام نیوز د کلاوالو سره او د شروع کولو سره بیله مبارکي ورکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه الخیام نیوز زور ډېر ته مبارکي ورکوم چې دلته پروګرام شروع کو، او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د سوشل میډیا کردار ډېر اهم دی، او زما خیال لري چې الخیام نیوز دیو خو د اسلامي پروګراماتو ته کوریج ورکولو لپاره دا پروګرام شروع کړی دی، نو په دې کې چې هر څوک ګټه اچوي نو هغه به د لپاره دنیا او د آخرت ګټه وي. مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د الخیام نیوز په چینل په کولولو باندې د ډایرکټر صاحب ته مبارکي او د نور ملګرو ته مبارکي. ہم نے دیا جلا کے سریام رکھ دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. مونږ دې کار ته په ډېر ښه نظر ګورو، په دروند نظر ورته ګورو او یقین ساتو چې دا چینل به زموږ د دې علاقې د دې خانپور کومه علاقه چې ده د دې کومې کارونه چې دي او په دې کې چې کوم مسلې دي ستونزې چې دي هغه به د زموږ کوم مشران چې دي دوی ته به دا رامخته کوي او د دې په باره کې به دوی طالبات کوي او هر خپل مستحق ته به خپل خبره. د الخیام نیوز چینل ډایرکټر زموږ تکړه ملګری ابو وصال اظهار الله را سره ولاړ دی، د هغه نه د الخیام نیوز چینل متعلق تپوس کوو. اظهار الله، د الخیام نیوز چینل د خیال تاله د کم محرک د وجې نه دا تحریک تا ته څنګه میلاو شو؟ ځکه چې د هر کار دپاره یو محرک وي،
د هغې نه سړی متاثره کېږي او د یو کار آغاز کوي. نو تا چې دا چینل دا ویب پاڼه یا د سوشل میډیا د نیوز چینل کولاوه نو د دې شاته تا کم کار ایستی دی، ستا کم زیار دی، ستا مقصد څه دی، ستا ویژن څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه د دې خپل راغلو میلمنو او د دې ګرانو ملګرو د ټولو د زړه د کومې شکریا ادا کوم. او بیا واجد مشال صاحب زمانه دا تاسو کو چې تا د الخیام پرانیستا په کم بیس باندې وکړه. زه به دا وایم چې زموږ د علاقې او پسمانده علاقه ده او موږ غواړو چې زموږ د علاقې ته د راپېښې مسلې حل شي او زموږ د علاقې د خبرونو او پروګرامونو نه خلک خبر شي. نو د دې مقصد لپاره موږ د الخیام نیوز لور ډېر پرانیسته وکړه. په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني آدمو چې په کار شي سړی او پیدا یې څه ده چې میوه نه لري هسې په قد باندې که چینار شي سړی. ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د دنیا نه یو ګلوبل ویلیج جوړ شوی دی او ټول خلک د فیسبوک او انټرنیټ په ذریعه باندې د یو بل سره کنیکټ شوي دي او که زه ووایم چې نن د سوشل میډیا دور دی او ژوندي قامونه خپل ستونزې د سوشل میډیا په ترو د هغې په ذریعه باندې راچوتئ او د هغې د حل کولو تکلونه او کوشش کوي. هم د دغه کوشش لاندې زموږ ملګري ابو وصال اظهار الله د الخیام نیوز چینل پرانیسته کړې ده. هغه ته په دغه نیوز چینل باندې د زړه د تله مبارکباد وایو، هغه ته مبارکي وایو او هغه ته ډاډګیرنه او یقین دهاني ورکوو چې زموږ لایق هر قسم خدمت نو هر قسم هر وخت مونږ تاسو ته زموږ خدمت به ستاسو سره وي، مونږ به تاسو ته تیار ولاړ یو او زه د الله نه دا یقین کوم چې انشاءالله د دې پسمانده علاقې د مسلو د ستونزو په حل کولو کې به الخیام نیوز چینل یو ډېر مهم کردار ولوبي او انشاءالله په خپل عظیم مقصد او میشن کې به کامیاب شي. د الخیام نیوز چینل د ډېرو کامیابو په هیله د خدای په امان. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه. أرى الدنيا لمن هي في يديه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه لدون الموت وبنور الخراب فكلكم يصير إلى سبابه. الدنيا لمن هي في يديه ألا أراك تبذل يا زماني لي الدنيا تسرع باستلام وإنك يا زمان لذو صوف وإنك يا زمان